हमारे यहाँ नशे को एक इनफरादी मसला तस्वुर किया जाता है, पर वही अगर कोई शख्स नशे का आदी बन जाए तो उसके ख़ानदान के तमाम लोगों पर क्या असरात हो सकते हैं। ख़ुसूसी तौर पर हमारे पश्तून माशरे में, जहाँ पर एक औरत हर ज़रूरत के लिए मर्द पर इन्हिसार करती है, वहीं अगर कोई शौहर या बाप नशे का आदी हो जाए तो उसके बीवी और बच्चे ना सिर्फ माशी और नफ्सियाती मसाइल के शिकार रहते हैं, बल्कि वो ख़ुदकुशी करने पर भी मजबूर हो सकते हैं। دقه سی وږي وده شي دغه وکړي لکه یارې نه څه نه وایي چې مور به مې لکه ویرېږي. دا تیزندي ده مرۍ ته چې خلک چې دا چلونه ما کړي دي، اخر په دې کې چې دا ډېر حالات خراب شو نو ما یې راشه بندي وسخو دې نوره څه دغه نه کېږي. مجبور داسې شوم چې بس واړه دي دغه دقسې واړه دي ټول په ژړا شي راته. دا سړی دی چې سهار وځي د سهار وختي وځي نو ماسپښین دا ټایم راشي چې واړه دغه شوي، چې ماسپښین بیا وځي نو ماسخوتن ناوخته راشي واړه وده شوي، یا خوړلي یا نه خوړلي وږي یا څه وده شوي، چې راشي بس قلارې کټ وخوري چې دا نه وایي چې یا وړوکی څه وخواړه یا نه. یا دې مجبورۍ نه ما ځان سره دا چل کاوه که نه، مستۍ نه خو څوک نه کوي. اوس هم زه ټایم تنګه شمه، کله دې وړو ته یم خو دا جینکۍ مې خفه کېږي، اوس هم خفه کېږي جاړي. بله ورځ ورته یم همدقسې پرېږدم او زه نه ځم، وایي ته چې کوم طرف ته تلې داسې به مونږ درپسې ځو. واړه خامخا نور هر څه پرېږده، خو دا خوراک خو خامخا غواړي که نه. بس چې سړی مجبوره شي چې خامخا ځان سره په مرګ د چا څه هېڅ کار هم نه کوي. دقه یي چې به چېرته وځي دغه ځان له د چرسو سګرټو له ملګري بیا ورکوي، څه بیا ورکوي، او کوي هم نه چې چېرته مخکې به یې کوله، اوس خو د سره د دې دغو نه را په دې خوا دا څلورمه ده که پنځمه میاشت چې بلکل تقلار شوی دی. وروستو اول لږ لږ او بیا وروستو ښه وروسته ورځه بدلېده. اوس خو بیخي داسې دی چې نه په دغه دی دا بجلۍ دا چابکې دي چې په دې باندې ښځه سړی وایي دونه په ښځه نه یریان چې داسې کټ بنده په کټ کې پرېوتی نه شي، دونه وهل وخوري نو هغې ته څوک څه سړی څه دغه ووایي. بجلۍ چابکو باندې وال خوري، د ډانګي ګوري او راوړي اوږدي چې ورته وایي دا وړوکی داسې دی چې بس تاب بدلې وایي راکړه ما ته وایي ته ماله راکړه چې زه راوړم. ګولۍ وي، دوه پلتې ګولۍ وي او په یو ځای مې دغسې تشې کړې روانه ده. وایي د دې ژوند نه مرګ ښه دی، یو ورځ ده. ډېر کوششونه مې کړي دي، ډېر پلار کور ته بوتلم، جینکۍ رانه پاتې شي، د چا شان سینې نه پاتې شي چې راځم واپس داسې شوي چې مري خو بیا ونه شي، په جرګو په دغو مې راولي واپس. داسې اوس هم په ځان دغه نه کومه، خو چې داسې سخته تېروم دي جینکو ته یې تېروم.